السلام علیکم، زه یم تسلیم خان او ګورئ تاسو زما مینی ویلاګ. نو نن راته طلحه وویل له رکشه نه ده راغلې. ما اکیډمۍ ته ورسولم، ما ورته ویل بالکل بچیه ولې نه، نو بس ګاډی مې را سټارټ کړو، د کور نه راووتم. نو دا تاسو کتی شئ نن طلحه ویلاګ سازو. نو دا زموږ د کلي لاره ده، ماشاءالله تاسو کتی شئ. طلحه را سره مخکې سیټ کې ناستی دی او دا زموږ د کلي ډېره ښایسته سینري ده، شنه پټي دي او ماشاءالله ښایسته روډ دی. نو روان شوم د اکیډمۍ په لورې باندې، لږ ساعت بعد چې تېرېدو نو زه بالکل د تاسو کتی شئ د شب قدر هسپتال خواته ورسېدم. د شب قدر هسپتال نه بعد بیا شب قدر بازار او دا د کمیټۍ شاته چې کوم د طلحه اکیډمي ده هغې ته راورسېدم. نو د کمیټۍ شاته دلته د صادق بھائی د کرکټ اکیډمي ده او شب قدر والا، نو ډېر زبردست اکیډمي ده، د هغوی مین ګیټ دی او د پاکستان جنډه پکې ولاړه ده. د طلحه مې کوز کړو او اکیډمۍ ته زه هم ورسره ننوتم، معلومه چې تاسو دپاره خو یم یو پارټ نیم واخلم. نو دا ماشاءالله د شب قدر کرکټ اکیډمي ده چې یو ډېر زبردست کوچنګ سټاف یې دی او صادق بھائی وړو سره ډېر زیات محنت کوي. نو ما د دې ماشومانو ویډیو سازوله چې وموږ طلحه رننګ کوو، دغه شانتې کوم ماشوم هم راشي نو هغه د ټول ناول رننګ کوي، بیا وروسته ناکینګ او کیچنګ وغیره پریکټس ورسره کیږي. نو ډېر زبردست ماشاءالله صادق بھائی ډېر د خواري کوي بړو سره او ډېر زیات با اخلاقه او ښه انسان دی. بس د دې ځای نه روان شوم، سیده د مسترخانې طرف ته لاړم، ځکه چې زما د ګاډي بریک کې لږه مسله وه. نو بس عمران استاد راباندې پوره بریک سلینډر بدل کو او پوره یو 15,000 پرچه یې راله راکړله. بس د هغې نه پس واپس روان شوم د کلي طرف ته او بیا واپس کلي ته ورسېدم. لږ ساعت بعد بازار ته بیرته راووتم. چې بازار ته ووتم دلته راته یو ملګري اواز وکړ چې امیر صاحب زموږ نوی دوکان ویستی دی، ته راشه زموږ دا چرګ کب او دا بریانیانې او دا هر څه پکې لږ راوله که نه ستا ویلاګ زه ګورم. ما ورته ویل بالکل ولې نه قربان، لازم به یې راولم. نو هغه راته ویل چې امیر صاحب وګوره موږ څنګه ښایسته کب پخوو، تاسو کتی شئ. او بیا یې راته دې وویل چې یاره موږ سره النصیب بریاني میلاویږي، نو تاسو زموږ بریاني هم کتی شئ. نو ما ورته ویل مانځه ته یې راوښیه چې موږ هم ځان سره په کیمره کې راولو. نو بس هغه پیله یو پلیټ ډکول شروع کړل چې یاره موږ په پلیټ کې دومره بریاني ورکوو، په ښه ډېره بریاني م ورکوو، په کمو پیسو یې ورکوو. لږ ساعت بعد ورته یو ملګری رالی او هغه ورله اډر وکړو چې یاره ډبل پلیټ بریاني راته واچوه. نو بس ما د هغې نه هم ویډیو شروع کړم، هل راشه دې ناظرینو ته به دوی د بریاني هم ووایي. نو که تاسو هم دغه شانتې ښایسته او بالکل د کراچۍ ټیسټ او بریاني خوړل غواړئ نو دوی لازم ورشئ. په شب قدر بازار کې د کومه چې غټ مارکیټ دی، د کومه چې مخکینی د پلینکوچو اډه وه هغې ته د مخامخ د النصیب بریانۍ والا دا نوې وتې دي، ډېر زبردسته بریاني ده. لږ ساعت بعد راته ملګري اواز وکړل چې امیر صاحب راشه دا کب هم پکې راوله. ما ورته ویل ولې نه قربان، لازم به یې راولم. نو دا د دوی ماشاءالله کب چې پوخ شي په دې شکل کې نو ډېر ښایسته زبردست ټیسټ کبان هم پخوي. انشاءالله سبا به نوي ویلاګ سره حاضر یو. د خپل ځان خیال ساتئ، ښاد آباد او خوشحاله اوسئ او دې ملګري له ضرور یو ځل ورشئ، ځکه چې ده موږ ته ډېر زیات ریکویسټ وکړو، راته ویلې چې لازم دا به زموږ ویلاګ کې راولي. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ.